په کې پی کې کې په عوامي نیشنل پارټي او جمعیت علماء اسلام پارټي باندې ډیر غټ تنقید روان دی او تنقید په دې خبره روان دی چې د دوړو پارټیانو جمعیت علماء اسلام او ANP په صوبې بلوچستان کې د مدنیاتو بل حمایت کړی دی. مطلب مدنیاتو بل چې کوم په صوبې بلوچستان اسمبلی کې پاس شوی دی نو پای کې د GUI ممبرز او د ANP ممبرز ووټ ورکړی دی او دلته په KPK کې مخالفت کوي. په KPK کې مخالفت پکار التمو او دلته مخه کوي چې مخالفت کوي خو عوام به خبره باندې په دې خبره تنقید کوي چې تاسو الته ووټ ورکړی دی او دلته مخالفت کوي او مخالفت پکار دی. څنګه ویډیو کې تاسو لموي چې مخالفت د دې بل پکار دی. نو اوس GUI حواله سره مولانا صاحب څه بیان جاری کړی دی او ایمل ولی خان صاحب څه بیان جاری کړی دی سره په دې ویډیو کې شریک کوم چې GUI بس سټیپ اخلي ځکه الته بلوچستان کې دی ووټ ورکړی دی دغه مدنیاتو بل حمایت کړی دی. نو دې حواله سره GUI طرف نه یو غټ قدم اوچت شوی دی. دې حواله سره مولانا صاحب مخکې ویلی و چې دا کار په بلوچستان کې زما لیډرانو زما د اجازت نه بغیر کړی دی. نو GUI چې څومره هم اراکین الته کې دي هغې ټولو ته شوکاز نوټس جاری شوی دی چې تاسو خپل ریزن وښایئ چې تاسو ولې دغه بل پاس کړی دی. بلوچستان اسمبلی کې د GUI 12 ممبران دي او د عوامي نیشنل پارټي د ANP 3 ممبران دي. مطلب ټوټل 15 ووټس چې کوم دي هغه د GUI او د ANP د طرفې په بلوچستان اسمبلی کې مدنیاتو بل ته ورکړل شوي دي. خو بل طرف نه ایمل ولی خان هم په دې باندې یو سټریک یو غټ اکشن اخیستلی دی. ایمل ولی خان طرف نه ویل شوي دي ایمل ولی خان ویلي دي چې ما ته هم خپلو کسانو ما نه خپلو کسانو تپوس نه دی کړی او په بلوچستان کې د مدنیاتو بل ته هغوی ووټ ورکړی دی. زما د اجازت نه بغیر هغوی دغه مدنیاتو بل ته ووټ ورکړی دی. نو اوس ایمل ولی خان د بلوچستان 3 ممبرانو ته شوکاز نوټس جاری کړی دی. ANP مشر ایمل ولی خان اوور ورځو کې دغه ممبرانو نه جواب غوښتی دی چې تاسو دا بل ولې منظور کړی دی, تاسو دغه بل حمایت ولې کړی دی, تاسو ووټ ولې ورکړی دی. دا خو تاسو د ANP د پارټۍ چې کومه پالیسي ده د هغې خلاف ورزي کړې ده. ایمل ولی خان خپل 3 ممبرانو ته ویلي دي چې تاسو به اوور ورځو کې جواب راکوئ او جواب به هم تسلي بخش راکوئ. لکه پارټي چې کومه ده زه ما او د پارټۍ چې کوم چیرمین دی لکه ایمل ولی خان ورله ویلي دي چې موږ به تاسو سیټسفاید کوئ, مطمئن جواب به راکوئ. که چېرې تاسو موږ سیټسفاید نه کړو یا مو جواب را نه کړو نو ستاسو خلاف به موږ قانوني کاروایي کوو. جي ایمل ولی خان خو خپلو 3 کسانو ته غټ وارننګ ورکړی دی, غټه دمکي ورکړې ده. GUI د طرف نه مولانا صاحب هم خپلو کسانو ته شوکاز نوټس جاری کړي دي. دا د هغوی د پارټۍ اندروني مسایل دي خو چې عوامو ته پته لګي نو عوام به پې خامخا تنقید کوي. اوس د هغوی پارټي ده که اوس هغوی د خپل لیډران معاف کوي که سزا ورکوي پارټۍ نه بهر کوي دا د مولانا صاحب خوښه ده او د ایمل ولی خان خوښه ده. لکه دې کې نه زه څه کولی شم نه پکې عوام څه کولی شي, دا د پارټۍ د مشر خبره ده. خو عوام به پې تنقید خامخا کوي او کرنټلی په سوشل میډیا پې تنقید هم روان دی. ځکه ډېر عوام وایي چې آیا صرف شوکاز نوټس کافي دی چې دوی به صرف شوکاز نوټس یې ورکړو. په بلوچستان کې خو د دوی 15 ممبرز دي, مطلب 12 د یو دي 3 د بل دي. دا 15 ممبرز یو ډېر غټ امپیکټ لري. که چېرې دوی ووټ نه ورکړه نو کېدای شي په بلوچستان کې دغه بل نه وی پاس شوی. ځکه ایمل ولی خان خپله وایي چې دا مدنیاتو بل پاس کول داسې دي چې لکه عوامو په حق باندې ډاکه وخل دي. لکه مدنیاتو بل که یو کس پاس کوي نو دا د عوامو حق چې کوم دی ورکوي, د عوامو په حق باندې یو قسم د ډاکه ده. ایمل ولی خان خپله دا سټیټمنټ جاری کړی دی. نو ځکه په ایمل ولی خان باندې او په GUI باندې په دې خبره تنقید کېږي چې تاسو هلته خو د دې مخالفت په دلته په KPK کې مخالفت کوئ او په بلوچستان کې دوی ته تاسو ووټ ورکړی دی. دې حوالې سره تاسو رایې لرئ, کمنټ لازمي وکړئ.